مسره بل وزن دا د ثلاثي مزیدو کې د با حمزه وصل نه شپږم نمبر باب د صدی کې موږ له خبرې کو دا ډېر کم استعمالو افعال عین مانس کې یا لیکل شي دي کې دوه عینونه جمع دي که نه د دواړو مانس کې به یا لیکي افعال ایدي ولا مثال بیا خیوال د وزن سره ولیکئ افعال ایدي ولا مثال د اخشیشان همزه خاده به دو شینو مانس کې یا رسي اخشیشان اخشیشان اخشوشنه اخشوشنو اخشیشان دا د دې وزن ده اخشیشان چې شتل شي سیو شیخ بابار سبار وی کنه یا انده شته پوست موسویدی تایل شي انده شته کرپو کې ولړډو کا صدا ماغه دا هم یل شي اخشیشان اخشوشنه اخشوشنو اخشیشان الاخلیلاق اخلیلاق دو لمونو مانس کی یا رسی بل غاٹ خوب تاخیر کې اخلیلاق اخلولق یخلولق اخلیلاق منا د کپڑے زړې دل کپڑوں کا پرانا ہو جانا کپڑے پرانے ہونا کپڑا پرانا ہونا سکلا جڑا زړه شي جما زړه شي بیا ته اندا بوب خال استعمال اخلولق یخلولق اخلیلاق غاٹ خوب سره ایدیو باب ولا بل مثال مسره جوړیږي املی لاح دو لوم مانس کی یا رسی بیا پس اخر کې پستا لیکل شي املی لاح ایدی معنا د وب ټوکی کې دل ترخه کې دل پانی کا کھارا ہو جانا پانی کا کھارا ہو جانا املولح یملولح املی لاحا فهو مملولح وام نمبر با مسره د افعوال افعی همزه فاعن عین بعد به کوم و رسیدي بنی بشد لیکي شد نه بعد الف با لیکي دا و صد دي پس الف بیا لیکل شي بیا بلوم ولیکي همزه فازر افعین واو زرعی واو الف زبر و لام د بشلون افعوالن همزه ولیکي بیا په پا ولیکي بیا په عین لوند زیرو چای کنه بیا عین پس د کوم و د مشدد لیکي بیا پس الف لیکل شي بیا لام لیکل شي دا دی ولا تلفظ ده افعوالن دوام نمبر به مسره ثلاثي مزید کې با حمزه وصل ولت شده افعوالن افعوالن دی ولا مثال مسره شده اجلوازن اجلوز اجلوز اجلواز اجلواز اخر کې ذال لیکل شي زینه د اجلواز معنا د وسپ ته منډي ورکول ګوړې کا دوړانا یا ګوړې کا دوړنه وسپ منډه وای هغه ټیم کې دا ټکه خالص استعمالي مجلوزون خلک ایز دا وس ډیر په منډو باندې تون کدا مجلوزون اندینه جوړیږي بل مثال د دې باب له مسره د اخروات حمزه د خې د ری د واو په مشدد ولې هغه نه بدالف لیکل شي بیا په توي ولې کې اخروات اخروات یخروت اخروات دې معنا د لکړی کچیل نه لرګای سری دي تل شي اخروات خاریتوا اغه ماشین تل شي سره لرګای سیرل شي خاریتوا توي سره لیکل شي اخروات